ګرمۍ ډېر زیات زور کړو ما چې د چت له چونه ورکوم نو چونه مې راواغستله او په چت باندې چې دا مې شروع کړه خو هر کله چې چت له چونه ورکوي نو لاندې بیا ځان له د کمبل او د بسترې غم کوئ ځکه چې دا ډېر یخ جوړوي نو ځان له به د دې غور کوئ د دې خو به تاسو ته وروسته پته ولګي چې دا څومره یخوالی کوي خو ما لوټه راواغستله او په خپله باندې چې دا چونه مې شروع کړه لوټه مې ډکوله او په جارګوی باندې چې دی دغه چونه ما ورکړه نو ښه په اسانۍ سره چې دی تاسو چونه ورکولی شئ او د دې چې دی تاسو ته به وروسته پته لګي چې د دې څومره یخوالی لکه د چونې یخوالی چې دی دا جدا دی بل لا داسې ځمکه چې د انور راکاږي کله چې دا لینټر سپین شي نو د دې نه انور چې دی دا تمبه کېږي تاسو به دلته لیدلی اوس موږ به داسې ځمکه چې دی خپل په خپې ګرځو نو دا ځمکه چې ده دا ډېره ګرمه ده که تاسو ټرای کوئ نو داسې هم ټرای کولی شئ کله چې تاسو چونې ته لاړ شئ نو د دې چونې به تاسو ته پته لګي چې دا چونه چې ده دا یخه ده اوس موږ دې چونې ته رالو نو د چونې سره دا لینټر چې دی دا هم هسې یخ دی په غرمو کې تاسو دا خپل چیک کولی شئ په خپله چیک کولی شئ ستاسو د خپو نه چې دی تاسو ته پته لګي چې هاخوا ځای څومره ګرم دی او دې خوا ځای چې دی دا څومره یخ دی خو دغه شانتې چې کله موږ چونه ورکړه نو بیا مې دې خوا فکر شو چې کله موږ دا چونه خوشتوله نو په هر شي کې چې دی په هغې کې ملاوټ دی موږ چې چونه خوشتوله نو موږ چې دړۍ چونه ور واچوله جدا جدا دړۍ یې راوړوه نو چې دړۍ چونه موږ ور واچوله نو په هغې کې دومره ګټان چې دي دا راووتل لکه نیمه دړۍ چې دی په هغې کې ګټان نه ووتل دا 3-4 ګټې چې دي دا به دې کې دننه پرتې وي دغه شانتې بله دړۍ چې خوشته کړې ده نو په هغې کې هم داسې یو غټ چې دی دا په منځ کې پروت نو په هر شي کې چې دی ملاوټ دی